اقبال مومند چې یو څه وخت مخکې شهید شو سره د خپلو ملګرو لکي مروت کې هغه ډیوټي کوله. ملګرو هغه د خپل مرګ نه مخکې د خپلو کلي علاقې د خلکو سره خبرې کلي باوردی کې یو څو خبرې اترې ورسره کلي دي په دې سیټ باندې ورته ښکاري. او د هغې نه علاوه په یو انټرویو کې د ورور سره یې یو څو شعرونه ویلي. دواړه در باندې ګورم د ټول نه مخکې ملګرو دومره شعر کوي چې هر پښتون ته ورورسېږي. د مشر منظور پښتون یوه خبره در سره په دې ځای کې ډایرکټ په ډایرکټ شعر کومه و یو پښتون وجنه باندې منګه غلی کېدل وی دا بل پښتون ته لاره جوړېدل دي. که په سرکاري کې وي او که په غیر سرکاري کې وي، که عوام وي او که په وردی کې. خو زمونږ او ستاسو سره د پښتون سره په هر حالات او په هر ډګر کې ظلم او زیاتې کېږي. که موږ او تاسو په وردی کې تیر وګورو طاهر داول صاحب ته د هغې نه نور مشران چې کوم دي هغه ته که موږ او تاسو وګورو پښتنو هغې ته نه هغه ټول عمر چې کله د پښتنو اواز یې چوت کلی دی نه هغې به په هغه هفته کې دننه د لارې نه درې کلی دی. له ټولو نه مخکې ملګرو دا کومې خبرې چې کړي دي د خپل قام سره دا واورئ بیا در سره په یو دوه خبرې کوم. اوس خو هر یو تقدیر چې دی د مرګ او د رزق تقدیر لیکلی شوی هغه نه بدلېږي. صحیح ده که نه؟ خو دا به انشاءالله زه کوم. دا چې کوم ځای ته ورسولو دا به زه کوم. تاسو به وګورئ ښه دا سرکل زما نه دی خو زه به دله دا کار کوم. شپه ورځې به زه لګیا یم او که تاسو کیدای شي ما پېژنئ را پېژنم که نه د جنګ سړی یم وروره بس نور درته څه نه شم ویلی. کوم به دله سړي ورپرېس کوم. هفتې بعد هر هفتې بعد شو یو کس ګورنر ګرفتار شوی دی چې کټکل اډې شي د منګل پر دې پیسې وړي بیا وړي یو کس ګرفتار نشو نو دا څنګه پته لګي؟ دا خبره لکه خوفیه ده چې کوم سړی څوکه کړې ده هغه سړی جیل کې دی ملګري بهر دي. او تاسو خپل سیګرات او چې کوم سړی کړی ده هغه سړی جیل کې دی چې نور کوم ورسره ملګري دي هغه بهر دي. زه ماته پرېږده تاسو اوس دا خاص کار ماته تاسو خپل دې خپل زه ګوره زه دا وایم چې زه پولیس لکه زه یو په طور سپایي یا ډي اس پي وایه چې هر څه وایه په طور پولیس زه دا نه وایم چې زه مونږ ذمهوار نه یم چې هر کیس کېږي زه تنخوا د دې خبرې اخلم او که زه د دې ذمهواري ځان نه ګڼم نو بیا زه تنخوا حرام اخلم. په دې پوهېږې زه ذمهوار یم زه به یې کوم او چې زه ونه کړم نو انشاءالله بیا ما ته پرې پرې کې پړې واچوئ بس. ملګرو د قام سره چې کوم یو دوه خبرې کلي وي نو دغه ویډیو د مرګ نه یو څو ورځې مخکینی وه او دا واقع خبره ده چې کله پښتون چې په وردی کې د خپل قام دپاره اواز او دغه دپاره میړانې باندې او په صداقت باندې اواز چوت کړي نو د هغه د عمر بیا ډېر زیات کم وي. که موږ او تاسو طاهر داول صاحب ته وګورو هغه هم چې کله دغه شانتې خبرې اترې شروع کړې نو هغه هغې نه بعد بیا شهید کړی شو. هغې نه بعد د دې ورور سره انټرویو کړې ده اقبال مومند صاحب یو څو شعرونه ویلي دي دا اوس واورئ. زما یو غزل چې په هغې کې دا دی چې جنګ چې په ما ګټې او نورو له خطاب ورکوي. جنگ چې په ما ګټې او نورو له خطاب ورکوي دا کوم انصاف دی آخرت کې به جواب ورکوي. ډېره ښه دی یار بیا وایه. جنګ چې په ما ګټې او نورو له خطاب ورکوي دا کوم انصاف دی آخرت کې به جواب ورکوي. او هغه سړی خو د خمار په ادب نه پوهېږي. هغه سړی خو د خمار په ادب نه پوهېږي هغه له ولې د اوبو په ځای شراب ورکوي. بیا وایه دا شعر بیا وایه. هغه سړی خو د خمار په ادب نه پوهېږي هغه له ولې د اوبو په ځای شراب ورکوي. او زما د سر سودا کوي خو تجربه نه لري. زما د سر سودا کوي خو تجربه نه لري. سړي ته نه ګورې زما په سر حساب ورکوي. ډېر ښه دی. زما د سر سودا کوي خو تجربه نه لري. سړي ته نه ګورې زما په سر حساب ورکوي. او ته چې د خپلې عقیدې له دلیلونه ګورې. ملګرو تاسو د اقبال مومند صاحب شعرونه هم واورېدل. دوا ورته کوئ چې الله رب العزت ورته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. یو طرف ته روژه ده مبارکه روژه ده او دویم طرف ته شهادت. نو الله رب العزت ورته دوه درجې داسې دي چې لکه په دې دنیا کې موږ او تاسو ته وښودلې چې الله رب العزت هغه اسم بخلی دی خو موږ او تاسو له په دې محل کې د هغه اواز ملاتړ جوړېدل پکار دي. که موږ او تاسو چېرته د اقبال مومند ورور اواز ملاتړ جوړ نه شو نو سبا له به دغې په ځای باندې موږ او تاسو ته هم دغه لاره به جوړېږي. نو ملګرو ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ او چې دې ویډیو د دې په باره کې د واقعه په باره کې چې تاسو څه قسمه نظر لرئ هغه سره په کمنټس کې لازم شریک کړئ.